ډیر مبارک میاشت راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی سلور کارونه پکې کوي په رمضان المبارک. دوه کارونه الله وی ستاسو د پاره دی او دوه کارونه ما د پاره. دوه مال کوي او دوه ځان لکوي. څه مطلب؟ وی لا اله الا الله پکې ډیر وای، لا اله الا الله پکې ډیر وای، استغفار پکې ډیر وای. دا دوه کارونه کوي. لا اله الا الله وای، استغفار ډیر غواړي او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي. جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي. دې میاشت کې الله د جهنم نه خلاصي نصیب کوي. نو ډیره مبارک او قیمتي میاشت تر باندې رالاله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا د صبر میاشت. ای صبر شوروش رمضان المبارک میاشت چې رالاله نو دا ډیره د صبر میاشت. ډیر صبر بکئ او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. نو ته به صبر کوئ تاله به الله جنت درکړي. ډیر ناکام به ګورې کوي، خلق به کنزل کی تب نه کوي. ته به وایي انی صائم زه روژهدار یم. د الله حبیب ویلی دی چې دا د صبر میاشت ته کنزل کوه او زه نه کوم. ته سپیړه را پرېږده او زه سپیړه نه را پرېږدم. شهر الصبر امام الانبیا فرمایلي چې دا د صبر میاشت او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. نو ماله به الله جنت راکړي. ته کنزل کوه او زه نه کوم. دا د صبر میاشت دې کې به ډېر لوی د صبر او د استقامت نه کار اخلي. روجې به نه خرابوي ځانله، صبر به کوي، ناکام به کوي، کنزل به نه کوي. ډېر غټ احتیاط سره به اوسېږي. انی صائم، بس او زما روجه ده، زما روجه ده باس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت شروع شوله. د صبر میاشت او د همدردۍ میاشت. روجه کې در پکې صبر پیدا نشو نو روجو دې پیدا ونه کړله. روجه کې در پکې همدردي سیوا نشوله نو پوهېږه چې روجه دې پیدا نه کوي. نیسې یې خو پیدا یې نه کوي ځکه تا کې همدردي پیدا نشوله. حدیث مبارک کې راځي چې په دې میاشت کې کم کس د خپل غلام نه بوج سپک کړي. غلامانو نه بوجونه سپک کوي. که غلامان نشته نو نوکران خوشته که نه دکانونو کې دکانونو کې د سره نوکران دي، کور کې د سره ما تحت خلق دی، بوجونه تینه کوس کوي. دیاړي مار دي، ګیلکاران دي، بوجونه تینه کوس کوي. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس په دې میاشت کې په غلام باندې اسانی راولي، په نوکر اسانی راولي، الله وی زه به دې ګناهونه وبخمه او د جهنم د اور نه به دې خلاص کړم. ته په غلام باندې اسانی راوله. کینوه نوکر، کینوه دیاړي مار، وایي تا به شپږ ګنټې کار کو نو اوس پنځه ګنټې کوه. دا یوه ګنټه زما د طرف نه ستا سره ګزاره ده. نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت. غلامانو نه بوجونه سپک کوي، ما تخت خلقو سره نرمي شروع کوي. ما تا ته یوه ګنټه په ډیوټۍ کې کمې راواغست. خیر دی پیسې به پوره در کوم، یوه ګنټه دیاړي کمه کوه. خیر دی ځان له عبادت کوه، ستام روجه ده، ته د روجې په خوله لګیی او دا د همدردۍ میاشت ما ته نبی علیه السلام ویلی دی. نو یوه ګنټه ډیوټي کمه کوه، هو پیسې ما نه پوره اخله. غټ خیال کوئ د رمضان المبارک په میاشت کې ظلم دې د لاسه ونه شي. ګورئ